नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा ऊज़िय फ़िल्लाहि जअल फ़ित्नतन्नासि कअज़ाबिल्लाह वलइन जाअ नस्रुम मिन रब्बिक लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना माअकुम अवलैसल्लाहु बिआलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात दा ज़मूंगा मुतालिया या दर्स द सूरह अनकबूत रवान दे। सूरह अनकबूत दा द आगा मोमिनानो چې په مکه کې د محمد رسول الله سره ملګرتیا کړې وه، ایمان راوړی و، د هغوی تربیت حوالې سره په دې کې خبره ده. نو دا زمونږ دپاره دی کې هدایت دی که چېرې اوس هم څوک هغسې ایمان راوړي او هغسې د دین کار کوي څنګه چې هغوی کوو، محمد رسول الله وسلم کوو، نو هغوی ته به دغه حالات راځي او د دغې حالاتو حوالې سره په دې کې رهنمایي ده، یو تربیت دی. اوس دا خبره کوي دا نهم، لسم، یولسم، دولسم، دیارلسم، دا څلور آیاتونه مختصر وایو انشاءالله. وی ومن الناس من یقول آمنا، دې خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی وایي مونږ ایمان راوړو، فاذا اوذی فی الله، او کله چې دوی ته تکلیف راورسي د الله په لاره کې، جعل فتنة الناس کعذاب الله، نو دوی وګڼي هغه د خلکو طرف نه کوم دوی باندې تکالیف او مصیبتونه راغلي، هغې نه داسې ویریږي لکه د الله عذاب شي، داسې ویریږي. او که چېرې ولئن جاء نصر من ربک، او که چېرې راشي تا ته د الله طرف نه مدد، لیقولن، نو دوی وایي انا کنا معکم، مونږ خو تاسو سره وو. اولیس الله بعالم بما فی صدور العالمین، نو آیا نه دی معلوم دی ته چې بېشکه پوه دی الله په هغه ټولو د عالمو څه چې په سینو کې دي. ګوره دې آیات کې یو قسم د منافقانو کردار ښیي. خدایه ساتئ دا مکی دور دی او د مکې پنځم د نبوت پنځم کال دی. دلته هغه منافق چې مونږ کوم مخکې په سوره منافقون کې ویلی و، هغه کردار دلته دور دور هم نشته. دلته چې چا ایمان راوړو هغه ته پته چې زما مرۍ کې به پړی چې سار به مې راکاږي. دلته هغه خبره نه وه، دلته هغه منافقت نه یادوي. دلته دغه بعضې اصحابه ملګري چې وو هغوی کې کمزوري پیدا شوه. نو کمزوري دوه قسمه وه، یو دا چې د هغوی تکلیفونه او د هغوی برداشت نه تنګ شول، بې همته شول، قوت ارادي کمی راغی. او بعضې داسې وو چې یاره دا څو پورې موږ غلي وو بدلتې اخلو، دم یو کمزوري ده. ځکه چې محمد رسول الله وسلم ورته ویلي کفو ایدیکم، تاسو لاسونه بند دي، تاسو به دا برداشت کوئ. نو لہذا دا کمزوري وه د هغه ضعف ایمان، یعنی د ارادې، د همت او د جرأت او د هغې کمی و. نو دې کې الله تبارک وتعالی هغه طرف ته اشاره کوي او د دغه کمزورۍ په وجه باندې چې د کومو خلکو دا کمزوري وه، نو هغوی ته به چې کوم تکلیفونه د معاشرې نه، د ظالمانو طرف نه، دغه نظام کوم برقرار ساتلو والا چې کوم د کفر، د هغوی ته طرفه کوم مصیبت او تکلیف پر راغی، نو داسې به یېرېدل د هغې نه څنګه چې د الله عذاب نه سړی یېرېږي. نو ځکه دا وایي چې جعل فتنة الناس کعذاب الله. فتنة الناس، ګوره دا فتنه دا ازمیښت، مصیبت، ازمایش ته وایي او تکلیفونو ته هم وایي. د دې دوه نسبته دي. لکه دې صورت کې مونږ وښیو الله تبارک وتعالی په خپله وایي دا زه کوم، ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما د دې نه مخکې ټول انبیا کرام او څونه مؤمنانو
کوم په دې لار راتللی دین نو هغه ما په دې ازمیښت کې اچولي وو، دا مصیبونه تکلیفونه ما هغوی ته وړاندې کړي وو. او کله د دې نسبت خلکو ته راشي، ځکه مثلا بلال رضی الله تعالی عنه امیه بن حلف لګیا د سزا ورکوي راکاږي، حکم خو د الله دی خو فاعل څوک دی په میدان کې؟ هغه امیه بن حلف دی. دغسې یاسر رضی الله تعالی عنه، سمیه رضی الله تعالی عنها هغوی ته تکلیفونه ورکوي، قتلیږي، حکم د الله دی، حقیقي فاعل حقیقي هغه الله دی، خو په ظاهره څوک کار کوي؟ ابو جهل کار کوي. لہذا خبره بیا یوازې چې الله امتحان دی. دا خبره خلکو ویره کړه چې دا امتحان دی. نو ګوره د دې تاسو که چېرې د طایف کې د محمد رسول الله وسلم دعا سړی وګوري که نه، نو هغه زړه شولو والا دعا ده. په هغه دعا ملک الجبال راغی او محمد رسول الله وسلم ته وایي چې زه حکم کوي نو دا طایف دا غونډۍ زه رانجه کوم، دا خلک میده کوم. آی کې یو خبره کوي چې هغه د دې سره تعلق دی چې ګوره هغه تکلیف رالو، مصیبت رالو، نو څه وایي؟ اللهم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس. ای ربا زما ګیله ده، زما د کمزوری د قوت او د ټکنالوژي حیلتی زما چلنو، زما یعنی هغه طاقت او قوت د هغې کمی دی، او د خلکو کې زما رسوایی ده، دا زما شکایت دی. او بیا ګوره یو عجیبه الفاظ کوي که نه، خبره کوي، وایي الی من تکلني، یا الله زه تا چا ته سپارلم، الی من تکلني چا ته دې وسپارلم، الی بعید یجتهمني، دا هغه دشمن ته وسپارلم چې هغه ما سره څه کوي هغسې کوي، الی عدو ملکت امری، او زما معامله زما دشمن ته حواله کړې ده. ګوره دا خبره لږه داسې د هغه اندازې څه بل شان دی. خو ګوره بیا اوس دا بندګۍ خبره پکې راشي، هغه خو بنده و، نو بیا وایي یا الله زه خو خبره خو مې وکړه، خو ان لم یکن علی عذابک، که چېرې په ما باندې دا ستا عذاب نه وي، فلا ابالي، نو هېڅ پروا نشته، خو چې ته رانه نارضا یې، هسې نه ته نارضا یې او دا تکلیف ستا د نارضا په وجه باندې، نو یا الله که دا په ما باندې ستا د طرف عذاب نه وي نو بیا پروا نشته. او بیا وایي اعوذ بنور وجهک الذي اشرقت له الظلمات، یا الله زه ستا د مخ د هغه نور پناه اخلم چې د هغې نه ټولې تیارې چې دی نو رڼا کېږي، نو یا الله دا تیاره دا ما ته رڼا کړه. وګوره څونه دی کې ان لم یکن علی عذابک، که چېرې په ما باندې دا ستا عذاب نه وي، فلا ابالي، دلته مطلب چې دا تکلیف راځي نو دا عذاب نه دی، دا امتحان دی. خو بیا محمد رسول الله وسلم د هغې وضاحت څه کوي؟ نو پیغمبرو خو نور کمزوري و هغوی به دا خبره دغسې ګڼله، چېرې دا نو د هغې تربیت دپاره خبره کوي، چېرې دا ګورې د الله طرفه امتحان دی، او چې ایمان کمزوری شي نو دغه امتحان باندې کوم تکلیفونه راځي نو بیا هغه مصیبت او عذاب وګڼي، او بیا د کم همته شي، بزدله شي، او قوت ارادي پرېږدي. په دې آیات کې یو بل اړخ داسې خلک کمزورو خلکو ښیي، او هغه دا چې دا اصل کې حقیقت کې منافق کردار دی، خو دلته پیشي یعنی مخکې نه احتیاط حوالې سره خبره کوي چې ګوره داسې ونه شي، دا د منافقت بنیاد دی. څنګه چې دی کله په راحت او سهولت کې نو دی وایي چې ولئن جاء نصر من ربک، او که چېرې راشي تاسو ته مدد د ستا د رب د طرف نه تا ته راشي، لیقولن، نو دی خامخا وایي انا کنا معکم، زه خو تاسو سره وو. اولیس الله بعلم بما فی صدور العالمین، نو الله پوه نه دی په دې چې څه په سینو کې دي. یعنی دا هغه منافقت کردار نه دی کوم چې منافقون کې وي چې اصلي منافق هغه دا ضعف او کمزوري او دا بزدلي او دا د حالاتو مقابلې نه کم همتی، دا کمزوري چې دا د نفاق بنیاد دی، دې نه منافقت بیا شروع کیږي. یعنی دا سهولت، راحت، عیش و عشرت او دا څیزونه پرېږدې نه،
او د دین کار ته کوې نو دا څیزونه که نه پرېږدې نو دا به آخر کې تا منافقت ته ورسوي. ولې چې منافق دواړه طرفي سهولت اخلي او جنت او دنیا دواړه غواړي چې یاره دا دې زما برقرار وي، ما ته تکلیف را نه شي. نو دلته دا خبره مخکې وکړه چې یاره تاسو استقامت کوئ او دا کمزوري که چا کې وه نو دا لرې کوي. او خبره پاکه کړه چې ګوره الله ستاسو زړونه خبردار دی چې هر سړی په زړه کې صحیح نو دا هر سړی ځان ته لشي زړه کې دې سوچ وکړي. بل آیات کې وایي وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. او دا دې دپاره ګوره هلته منافقان ښکاره ووي، خو دلته مخکې دې صورت کې ویلي وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. هغه هلته ورته یعنی جھوټه او سچه ووایي چې یاره زه تاسو به امتحان کې ورځوم چې واقعي تاسو دین کار کوئ نو تاسو باندې به دا تکلیفونه راځي، دا مصیبتونه به راځي. لہذا په دې کې هلته ورته سچه اور جھوټ وي چې رښتینی او دروغجن. دلته خبره ښکاره کړه چې ګوره دا د منافقت علامت دی، دا به الله ښکاره کوي. نو ګوره مؤمنانو تاسو په اخلاص سره ایمان راوړی دی. هغه منافقت دا چاته پته هم نه وه چې کوم په مدینه کې بیا پیدا شو. دلته خو مکی دور دی، خالص مؤمنانو، خدای بنیاد دی. ګوره تاسو خیال کوئ چې اسنه نفاق در کې راشي دا مرض. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. یو معامله بلوه او دا اوسم کېدی شي، یعنی دا قرآن دایمي دی او دا معاملات چې کوم دي دا هر وخت دا خبره ده. هغه کسانو چې کوم هغه خپل دین پرېښی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کړې وه، کلمه ویلې دا دین اختیار کړی و، نو هغه خلکو مشرانو په هغې ډېر اثر و. د چا نیکه، د چا پلار، د چا تره بوډاګان چې کوم او هغه پوه خلک عالمان د هغوی چې کوم د هغوی باره کې خو د دغه ظلمو یعنی ډېر ښه ګمان و. نو هغوی اثر مو د هغه اثر ختمولو لپاره تربیت اوس کوي چې ګوره دا دی چې تا ته څه وایي ای ورته څه ووایي چې زما بچو ګوره دا مخالفت چې کوم دی او سړی د کار نه اړی که نه نو دوه خبرې دي، یا هغه ته داسې وایي همدردانه او خیرخواهي انداز کې ورته ووایي چې ګوره بچیا ته خو ډېر خالق وې او دا تا اوس څه شی جوړ کړی دی، دا چا په مخه واخیستی او خپل چا په ټانګه کې جوړ شوی اس خو نه خلک د نه خپل کار اخلي او د خلکو نور غرضونه یي او تا چې کوم دی خپل دین پرې خوا ولاړې او دا څیزونه کې نو ګوره دا خو ته ښه نه کې او ګوره دا ته داسې وکړه دا بچي دي کار دی کیریر دی ستا د مطالعې وخت دی ستا دا وخت دی ته راتلونکې دا جوړېږي بادشاه جوړېږي زموږ لکه مصعب بن عمیر رضی تعالی عنه وګوره دا چې کوم دی دا کوي او ګوره بیا خو د هغوی په هغې یقین چې دا زموږ مشران دي د عالمان دي نو وایي که ګوره تاسو دا شی څه ښکاري نو دا خو به نه نو که تاسو په آخرت کې څه معامله راله مونږ هم ذمه زمونږ سر ده شو بس ستاسو بوج به مونږ ووایو. یعنی که دا شی تاسو خامخا وایي نو په مونږ خو اعتبار کوئ نو په قیامت کې به ستاسو ذمه دار مونږ یو، بس ستاسو ګناه چې څه ده زمونږ په سر شوه. اوس هم دا شی دی ګوره ګناه زه چې معاف کوي ورته چې زه تا هم ته خلاصوم او ځان هم ته خلاصوم. پیران چې کوم خانقاهي پروګرام دی او خو دا شی جوړ کړی دی نو ګوره دا خیر دغه چې کوم دی دې کې اوس تربیت کوي چې ګوره داسې نه ده. ګوره دا همدردي سره مخالفت کې ملامتیا په همدردۍ سره سړی ملامته کوي او کله وایي قمقلې بېوقوف وي تا ډو پوهېږي نه سوچ نه کوې جذباتي خو یو خبر دی وده په مخه روان شي خپل کور ته نه ګورې کار ته نه ګورې او بس ځې دا ته څه کوې نو دا یو رټنه د منفي انداز کې دغه ده. خو چې د کومو خلکو ایمان جوړ وي او الله سره ایښ یو واقعي چې دا نظام غلط دی د شرک او کفر دی او د الله سره غیرت کړی په الله سره عشق او محبت وي نو ګوره دی بیا اوړي نه. د دې باره کې رحمان بابا وایي که نه چې زه د چا د ملامتیا پروا نه کوم زه شرم نه محسوم وایي زه آر نه لرم په عشق له پیغوره بې پروا یم د ستی په څېر له اوره عاشقي سړی مجنون کاندې رحمانه ګنې څوک په هوښیارۍ وځي له کوره عقل هوی چې کور کې نه عقل هوی چې دا ستا سهولت هوښیارۍ عقل یاد کړی دی جذبه او شوق دا بل شی دی عقل تا ته لار ښایي چې دا دم دې کې ستا مدد کوي خو چې لار دا ده بیا عقل اخوا کېده بیا عقل تا ته رکاوټ جوړوي تکلیف دی دا وکړو بیا د نورې لارې ته اړوي
لیکن عقل ستا رهنمایي ساده پورې په دې کوي دا صحیح خبره ده خو بیا حرکت کې به په جذبه او عشق باندې راځي ګوره ابراهیم علیه السلام باره کې راځي وایي که نه بے قدر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی عقل چې کوم دی خوله کې ګوته نیولې ده چېرې دا ځان سیزي ولې او ځان عقل ځان بچ کوي او خو نفس دی چې داسې کوي خو دغه عشق چې کوم دی بې خطره یې ودنګل او ورته د الله دین دپاره پروا یې ونه ساتله خو عقل د عقلیت والا کوم چې عقل پرست خلک دي کوم ماده پرست دي هغه نفس پرست دي او چې دا خو یار ډېر کم عقل دی دا څه کوي ګور د کې عقل نه چې ځان سیزي لګیا دی نو دا څیزونه په دې کې اوس نو تربیت کوي چې ګوره دا څیزونه به راځي تاسو څوک خلاصولی نه شي نو هغه یاد دویمه حصه پای کې وایي چېرې څه کوي هغه وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء انهم لکاذبون ستاسو د بوج نه د ګناه نه د هېڅ شی خوا کولی دا دروغجن دي ګوره قرآن پاک په دې باندې ډېره رڼا غورځولې ده ډېر وضاحت یې کړی دی ځای په ځای راځي چېرې کلهم آتیه یوم القیامت فردا تاسو کې به هر یو کس هغه به ځان له ځان الله ته پیش کېږي تا څه کړي دي په دین دپاره تا څونه خپل صلاحیتونه لګولی دي بیا چې کوم دی لا تزر وازرة وزر اخرى هر سړی هېڅوک به د چا بوج د بل چا خوا نه کي هر سړی به خپل خپل بوج وړي او ګوره قرآن پاک کې وایي سوره اعراف کې وایي ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین چې بیا په ورځ د قیامت دا ونه وایه چې مونږ ته پته نه وه مونږ خبر نه و چې قرآن ویلی کېږي او قرآن دا خبره کړې وه ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل او بیا دا ونه وایي چې زموږ مشرانو مخکې زموږ نه شرک او یو طریقه را روانه وه مشرانو هغې ته دین ویلی و وایي چې دغه دین لار ده او دې خوا راځئ او هغې به مونږ تلي وو نو افتهلکنا بما فعل المبتلون نو ای الله ته مونږ هغه باطل وګوره خپل مشران ته اوس باطل وایي قمقل وایي هغه ګناهګار باطل وو او د هغې په وجه ته مونږ هلاکې نو دا وګوره هلته خبره کوي چې هلته بیا دا نه وایې دا ونه وایې چېرته ګوره بیا دې کې قرآن پاک سورې بقره کې هم دا دوه درې ځای دا خبر راغلی ده واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا ګوره د هغه ورځ نه ویرېږئ چې په هغه ورځ به هېڅوک بدل کې بل چاله څه شی ورنه کړی شي ولا یقبل منها شفاعت او نه به د هغه نه شفاعت د چا به قبول شي چې دا یاره پیغمبر شفاعت کوي او یا یې څوک شهید شفاعت کوي او یا بل څوک شفاعت کوي هېڅوک به شفاعت ګوره هغه شفاعت بل شی دی او بیا ځان له کینو بیا په عین کوم کې چې سا کته مخکې خبره پای شیم ده لیکن دا شفاعت څوک نشي کولی ولا یاخذ منها عدل او نه د هغې برابر به څوک څه شی ورکړی شي ولا هم ینصرون او نه به څوک مدد وکړی شي دنیا کې ګوره یو خبره ده چې ته یو غلط کار وکړې زیاتې د نه وشو نو څه وایي چېرې زه بس دغه شی والا بیرته چرګه مې له وجړې وه په ګاډي اکسیډنټ چرګه ولګېده بس چرګه والا بس نور څه له شور کې یا چرګه نه نو یو سړی وایي چېرې دا خو دا پلانکي زوی دی یاره زموږ دا به پرېږده مړه پرېږده مونږ دوستو او دا دې داسې وړي او یا وایي چې چرګه خو نشته د هغې څه قیمت دی سل کېږي 200 والا بدل والا نو یا دې باندې سړی خلاص شي او یا سړی د بدماش وي چېرته قبیلې دغی چې هلکه دې خلکو نه ځان ساته به چرګه نه چرسي خو نور سمه چېړه نور غم جوړ کړي دا خو هغه خلک دي چې بیا نه قرارېږي او نور ځان غم جوړ کړو بدماشان دي نو دا څلور خبرې کېږي چې یو سړي کار هغه پوره کېږي په هغې باندې بدل خلاصېږي دې کې به یو هم په قیامت کې په کار را نشي مزید په سوره فرقان کې وایي چېرې ته د الله دین ته روانېږي او سړی ته نه دا نه داسې راته داسې راته او تا د خدای د قرآن نه منې کي د پیغمبر طریقې نه تا منې کي نو دلته په سوره فرقان کې وایي یوم یعد الظالمین علی یدیه یو په دغه ورځ به یعنې دا ظالمان خپل ګوتو باندې چکونه لګوي او وایي به یقول وایي به یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د پیغمبر سره لار نیولې وې یا لیتنی یا ویلتا لیتنی های افسوس بیا افسوس لم یتخذه فلانا خلیلا چې ما پلانکې چې کوم دی نو دوست کړی نه پلانکې هغه زما دوست شوی نه وی ولې
لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني د هغې نه پسې ما ته د خدای کتاب راغو او د هغې نه زه ګمراه کړم بل خوا یې واړولم نو یا او ان الشیطان کان للانسان هزولا او دا شیطان انسان رسوا کوي او بیا پیغمبر پاسی او وی یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے رب دی قوم دا قرآن نه هجرت کړو نه په دې ځان پویو نه په دې عمل کو نه د دې دعوت چلو نه د دې قیام لپاره کوشش کو لہذا دی دا هجرت دغه ته وي نو دا دې نه کړو نو ګوره دا خبره څونه قرآن بیا بیا راغستې ده او په آخري سپاره کې دا آیت خو تاسو بیا بیا وایي چې یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویه ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه کلا په دغه ورځ چې محاسبه شروع شي قیامت نو مجرمان به دا وایي کاش چې نن ورځ باندې زما دا بچی دوزخ ته لاړې زما دا ښځه لاړې زما دا پلار لاړې او زما خاندان او قوم لاړې چې په هغې به ما فخر کوه زما دپاره به هغې دغه کولی خو چې څه په ځمکه کې څه دي دا ټول دې لاړ شي ثم ینجیه خو چې دی بچ شي کلا داسې نه شي کېدی نو مته دا خبره چېرې مونږ به ستا چې کوم دی یحملو مونږ به اوچتو خطایاکم ولنحمل خطایاکم مونږ به ستاسو بوجونه اوچت کړو دا چې کوم دی انهم لکاذبون دا دروغجن دي دا نه شي کېدی او په بل آیات کې دا وایي ولیحملن اثقالهم واثقال مع اثقالهم او په دغه ورځ به دی بوجونه اوچت کې خپلم او د نورم ولا یسألن یوم القیامت عما کانوا یفترون او په دی نه به تپوس وکړی شي دی سره به حساب وکړی شي چې د ځان یې کوم دین جوړ کړی دی ګوره افترا څه وایي دا افترا بیا بیا قرآن کې راځي دا ټکی ډېر اهم دی ګوره یو خدا سے کاری یو سړي نه ګناه وشوه او هغه ته ګناه ووایي او چا ورته وایي چې دا ګناه ده نو دې چانس شته چې توبه وباسي او توبه چې وکړل لکه ګناه چې کړي نه نو ته لار کولاو ده یعنې دی د دې لارې ته سمې ته راتلی شي خو افترا داسې شی دی چې د ځانه جوړه شوه نو د هغې نه سړی واپس نشي راتلی څنګه ده چې یو د خدای حکم دی یو د پیغمبر طریقه ده او د هغې غلط تاویل وکړي خلکو ته او بیا خلک په هغې روان شي چې روان شي چې به علماو دا لار اختیار کړې ده او دا لار ده په دې به ځو او هغې نه بیا توبه چېرته وباسي یا جایز شوه لکه مثلا زه لنډ مثال در کوم دا د دې وخت مغربي طرز جمهوریت چې کوم دی دا نه د پیغمبر طریقه ده نه د انبیاو طریقه ده نه د انسانانو د نظام د بدلولو طریقه ده او دا زه دعوې سره یم چې د شیطان هم په دې باندې نظام نه بدلی خو ځینې خلکو څونه په دې کې دوکه افترا شوې ده چېرې بس بل لار نشته ګوره دا څونه لوی وایلیشن دی څونه لوی یعنې یو ذمهداري چې بل لار نشته نو دې وخت کې قرآن دایمي دی محمد رسول الله وسلم دایمي دی د هغه رسالت او د هغه طریقه نو چې دې وخت کې بل لار نشته نو بیا د مغربي جمهوریت به موږ د الله دین لپاره اختیارو یو خو دا نظام چلول دی نو نظام په جمهوریت باندې چلیږي دغه نظام دا د کفر ده دې باندې خلافت هم نه چلیږي ورې دا بل شی دی جمهوریت او شورا هغه بل شی دی خو دې باندې مطالعه او پکار ده او ځان پویول غواړي نو ګوره دا افترا ده او ګوره دغې ته قرآن یاد کړی دی همدغه خبره ورته کړې ده سوره بقره کې وایي الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب خلکو ته د خیر ته ښکاري دا خلک ګوره ورته الله ول علم ورکړی دی اوتوا نصیبا من الکتاب علم یې شته یعنی علم یې شته دی او اوتوا نصیبا من الکتاب کله کتاب ته ملو شوی دی کله چې یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم او کله دی دعوت ورکړي چې راځئ دا کتاب حاکم کو دا نظام باطل د شرک او کفر دین اوزو او د توحید لاندې زموږ زندگی راشي دا ورته وایي نو ثم یتولی فریق منهم وهم موردون نو یو ډله واوړي او دغسې هغوی مخ اړوي او څه هغوی په څه اطمینان باندې دا ولې مخ اړوي قالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات
وای مونږ ته عذاب نشته د دې خبرې داد نه باندې ګناه نشته مته د پیغمبر طریقم پرېښو جمهوریت بس او دین کار چې په کومه طریقه دی وکړو چې څنګه دی وکړو بس دا خو یو کار دی او بس دا زمونږ او د دې وخت تقاضا ده نو وایي دی چې کوم دی څه کوي قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینهم او دی دوکه کې واچول د دې دین غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون هغه چې د ځانه جوړ کړی ګوره افترا ټکې پکې راغلو د ځانه څه جوړ کړو دا د ځانه دا کومو ماشوم بچی هم پوهېږي چې دا ټوله دوکه ده دا ظلم دی دا زیاتی دی او څوک چې د پیغمبر طریقه پرېږدي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی نولیه ما تولی سنصلیه جهنم وساءت مصیرا څومره سخته ده د پیغمبر طریقه شته او ته د بله طریقه باندې کې ګوره دا خبره تاسو نوټ کوئ تاسو نن نه پس ګوره اورئ نو دې جمهوریت حوالې سره لوی لوی پوه خلک وایي بله لار نشته د وخت تقاضا دا ده نو چې د وخت تقاضا دا ده نو پیغمبر بیا څه لپاره راغلی او آخري پیغمبر ختم نبوت دا کار رسالت به څنګه کوو نو لہذا زه مغربي جمهوریت یادوم د هغې طریقې یادوم د اسلام شورا د هغه بیل شی دی د خلافت سره تعلق دی د هغې نو لہذا په دې آیتونو کې موږ ته دا هدایت وکړو چېرې تاسو وګوره دا څلور آیتونه موږ ووایي چېرې دا منافقت هغه نه دی بلکې دا د ایمان کمزوري ده چې دا در کې رانه شي او دې نه بیدار اوسېږئ او بل دا دی چې څوک د بل بوج نشي دغه کولی او بل دا دی که د دین دعوت یاد ساتئ که د دین دعوت و دین دعوت نو درې ګروپ خلک جوړېږي یعنی مطلب دا دی چې ته د دین دعوت کې نو یو داسې خلک دي چې قبول کړي هغه هر چې باد آباد بس هغه کشته اوسېږي چې بس موږ ملګري یو سر نه تېر یو سر تېری شي مومنان اصحابه وګوره لګیا دي راښکلی کېږي اتا سره ملګري شي دویم هغه خلک دي چې ته کوم د دین خبره کوې بل دین قایم دی لہذا هغه ستا مقابله کوي هغه ستا مقابلې ته تیار شي هم قربانۍ ته تیارېږي ښکاره به وایي بس دا زموږ دشمن دی او یو منځ منځ کې بل ګروپ دی چې هغه خپل سهولتونه او دغه نه پرېږدي هغه حق سره ملګرتیا کوي او ناحق سره ګوري چې اوښ په کوم طرف سملي بس اخوا ملګرتیا کوي نو یاد ساتئ دا سنگ میل دی لار باندې دا کاڼي ولاړي که نه او روانې پېښور ته وایي پېښور 10 میل پېښور 1 میل مته صحیح روانې که دا لاره کې رانلل نو دوستانو ګوره دین کار نه دی دین کار چې خامخا به دا پکې راځي د پوره دین خبره کې او هسې که ته ټوله دنیا کې ګرځې او دا شی رانلو نو لږ غور او فکر پکار دی چې وایي زما دې خبره کې څه شی شته څه کمی شته ځکه چې دا هما د دې تاغوت سره کمپرومایز دی او لہذا هغه څه نه وایي نو دا زما خبره هغسې نه ده لہذا راتلل غواړي صحیح دین ته بیا چې موږ د پوره دین دعوت شروع کړو او په دې کې خپل صلاحیتونه ولګو نو الله دې مال او تاسې له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی زموږ نه رضا شي موږ د دې مصیبتونو تکلیفونو نه بچ کړي الله په دې ازمیښتونو کې موږ کامیاب کړي او الله زموږ زندگی د الله د کتاب او د کلمې لاندې راولي الله موږ نور د دې ظلم او زیاتي او استحصال نه خلاص کړي د دې ظالمانو نور موږ تخته مشکا نه جوړوي ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه